السلام علیکم ګرانو کتونکو جناب ایم پی ای فضل حکیم صاحب نن په منګوره کې د یو ډیر لوی پروجیکټ افتتاح وکړه. راځئ چې په دې ویډیو کې وګورو چې دا پروجیکټ د څه په حوالې سره دی او جناب ایم پی ای فضل حکیم صاحب څه وایي. میډیا رون ته وایم چې بس موږ بس حسابي وکړ دا چې دا کار موږ کوو نو دام تاسو وایي چې وخت د صوبائی حکومت یو کارنامه ده. خو ډېر تکلیف دی خاص کر زما ته ډېر احساس ځکه دی چې زموږ کې زموږ د خپل په غاړه باندې موږ اوسېږو. زموږ کونسل تقریبا 90% زموږ د خپل په غاړه دی. کم لنډیکس چې دی کم لنډیکس بنګلادیش دی بیا مانکوټ بنګلادیش دی مولا آباد دی او مقام باغ دی. نو تقریبا ښه پوره دا کم ځای کې چې موږ د فیض آباد کو لړو دا ځای هم د خپل په غاړه دی. موږ دې پسې منډه تړلو والا ریکویسټ وکړو سی ایم صاحب ته حکومت طرف ته هغه پیسې موږ د سوات ون دپاره تقریبا 91 لک روپۍ دي دا کروڑ روپۍ دي. نو چې دا 91 کروڑ روپۍ به چې دا به موږ په ټوټل څومره سوات ون چې کم دی ځکه سوات 2 جدا دی د اریګیشن به دی که سوات ون جدا دی دا به لکه ټوټل موږ به صرف په خوړلو لګو او په خوړلو به څنګه لګو چې دې خوړلو ته موږ دا سپیس کوو دا طالبو ته کولاو بله دا ده چې دا لاندې طرف ته به یې 4-5 فوټه جواره و کته به ځو. نو چې دا موږ کته لاړ شو نو د اوبو دپاره به ځای کولاو شي سپیس به وشي دا اوبه چې کمې راځي دا 7 فوټه 8 فوټه چې خلکو کورونو ته تللي وو ما به خلک چا نه پټه نه ده او ټول زموږ خویندې میاندو ته ډېر غټ تکلیف و زموږ مشرانو ته تکلیف و موږ ته تکلیف و. نو د هغې نه موږ وګڼله چې یاره موږ مخکې خپل یو داسې کار وکړو. نور کارونه د الله دی انسان خپل کوشش کوي. موږ همیش دپاره په 2015 کې هم دا خوړ صفا کړی او د هغې نه بعد نو صفا شوی. نو بیا هم دا دی موږ خپل کوشش کوو لګیو ښه دا کوم واړه واړه پولونه چې تاسو په نظر راځي موږ دا هم به لر کوو ځکه چې دا ونې را روانې دي ته ونښلي نو هغه تکلیف بیا هغه مالو ته جوړ شي دا به موږ ماتو د دې په ځای به غټ جوړو. د سوات په تاریخ کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ ته نه دي لیدل چې په دې باندې یو حکومت هم کار کړی. اول خو موږ دا اپریشیټ کوو چې ډېر ښه کار دی خو دا به لکه څونه مضبوط جوړېدی شي چې نور دلته کم دغه چې راځي تا ته موسمیات او هغه هم پته د بارانونو نن سبا ډېر خطرناک دغه دي دا به څونه مضبوط او په څو دغه باندې جوړېږي دا به تاسو په خپله څنګه دا داسې دا په دې کې کنسلټنټ شته لکه یوازې محکمه نه کوي لکه کنسلټنټ مقصد دا دی چې د دې به چیک بیلنس کېږي او زما تاسو ته هم اختیار دی زما چې څومره هم خبرې اړي ټول ته زما اختیار دی څومره عوام چې دي ځکه دا د عوامو پیسه ده دا د عوامو حکومت دی دا زموږ نه ده دا د عوامو پیسه ده په عوامو به لګي نو تاسو ته هم اختیار دی میډیا رون ته هم اختیار دی عوامو ته هم اختیار دی چې خپل کار په خپله چې کوئ ځکه چې یو سړی خپل کور جوړوي او په خپله چې کوي دا هم ستاسو کور دی. څوک چې د خپل په غاړه اوسېږي هغو ته زما ریکویسټ دی مهرباني وکړئ چې په ورځ کې یو ګنټه نیمه دې له ورکوئ دا کار چې کوئ چې کم سړی هم کار صحیح نه کوي ما ته رپورټ راکوئ زموږ دا کارکنان ګرځي زموږ ټیم ګرځي انشاءالله تعالی دا به زموږ ایماني چې دا به ایمانداري او دیانتدارۍ باندې به دوله دا کار کوو. صاحب دا راته وویلي چې په بعض ځایونو کې وټې چې دي هغه خوړونه وړي دي وټې نشته که خدا نخواسته د اوبه بیا راغلې دغه شان تېر شوي ځل باندې او دغه شانتې فلوی وه نو دغه به ډېر غټ نقصان وکړي په دغې حوالې سره تاسو ویل غواړئ هغه بالکل فیس 2 کې موږ به وټې هم کوو ځکه چې مخکې نه وټې نه دي پکار مخکې نه ضروري دا دی چې دا خوړ موږ جوړ کړو ځکه چې خوړ موږ جوړ کړی نه یو وټې ورسره کوو نو په اوبه به بیا په هغې له پاسه وړي نو چې دا جوړ کړو په فیس 2 کې به انشاءالله تعالی وټې به کوو مضبوطې وټې به کوو دیوالونه به کوو انشاءالله زما دا الله نه امید دی چې په دې ټینې ور کې به زه دا خوړ ټول منګوره چې دا بالکل زه مضبوطه جوړوم او بیا هم نظام الله چلی زه به خپل کوشش کوم چې د خلکو ته څنګه چې په 2015 کې به ما کار کړو دغه شانتي به د هغې نه ډبل کار کوم. اندې ته د دې پروجیکټ نه هټ کړی یو سوال دی 13 ورځې نیت الله خان راغلی د جماعت اسلامي امیر د صوبائی هغه دغه الزام ولګوي چې په ای ډي پي کې د ملکن ډویژن د 42 ارب روپو منصوبې چې دي هغه یا ډراپ شو یا فری شو په هغې کې د سوات هم د 15 ارب روپو منصوبې دي دغه منصوبې فری شوي دي ډراپ شوي دي که نه دي شوي او آیا دا ډراپ کېدې فریز کېدې نو زم د سوات چې کوم نمایندګان دي هغو د دې لپاره آواز ولې نه پورته کړي. داسې دا هغه که خیال کوي چې یو سړی په بلستره کې کیني نوې نوې خبرې اوري لکه ته به دا خبرې ما اورې که نه چې زما د منګورې اوسېدونکی چې پامیر هوټل د فضل حکیم دی سرینا هوټل د فضل حکیم دی اډه د فضل حکیم ده نو ډېر خلک پې ګمراه شوي دي دغه کوي نو ته مې یو خبره وکړه بس ویې کړه موږ نه دومره کمزوري یو او الحمدلله چې موږ کمزوري یو که نه موږ له به خلکو اوټ نه راکوو موږ ته ګوره دا پیسې چې دي د 95 کروڑ روپۍ دا موږ نه یو راوړی که زړې دي چې موږ نه یو راوړی شو زموږ نه به سړي څنګه ځي خو یو خبره یاد ساته هغه سکیمونه زموږ پرې شوي دي کم
ځکه چې ځمکې نشته کم ځای کې چې موږ ځمکې الو او مدې د ځمکو ځای نشته او دغه شان پراته نو موږ به په هغه د ځمکو په ځای به څه چلو کو په رینټ باندې به ځای والو چې کم پبلک ته انتظار نه کوي قانون انتظار نه کوي په رینټ په والو بس هغه به سبق شروع کړي کار به شروع کړي د هیڅ خبره نشته تاسو ته په خپله پته ده چېرته په زندګۍ کې دوی ویلي چېرې د منګورې ښار ته د 29 بلیون روپو پراجیکټ شروع دی د 29 بلیون د چا په حلقه کې شروع دی تاسو چېرته یو خولې اورېدلي هسې تاسو ته اورېدلي دي نه دي اورېدلي په کار دا هم وایي چې یو حلقې ته پی کې 6 ته پی کې 6 ته یو پراجیکټ کېږي او د 29 اربو روپو دی داسې وړه خبره خو نه ده دا الحمدلله دا شروع شو دغه شانتي تاسو وګورئ په دوی په وخت کې په 2005 کې زلزله راغلې وه دا جانزیب کالج په 2005 کې دا زه نه یم دنیا وایي زه نه یم که زه نه که په ما باندې دا غلطي راغله زما په خیال چې زه د سیاست او د مشرۍ قابل نه یم ځکه مشر لره اولنۍ خبره ده چې دی به رښتیا وایي دی به دروغ نه وایي دی به ایمانداري دی به دیانتداري دی به غیرتي زه خبره زه کوم چې مهرباني وکړئ دروغ مه وایئ دروغ خراب شی دی او تاسو د عالمانو نه تپوس وکړئ چې دروغ څومره ګناه ده په 2005 کې جیل تباه شوی و زمونږ سوات څومره یو بهترین نوم دی موږ به تیملګري ته تلو موږ به بونیر ته تلو په 107 کې به زمونږ بونیر ته زمونږ دا نوجوانان او دا هلکان تلل انسان نه غلطیانې کېږي ښه بیا جانزیب کالج په 2005 کې زلزلې تباه کړو د 2005 نه واله تر 2014 پورې په ما کار شروع کړو ولې دا حکومت چېرته و نو چې حکومت د 2005 نه د 8 پورې چې حکومت و د 8 نه بعد بیا د 2013 پورې چې حکومت و هغه خبرې موږ به چا پورې ځکه نه کوو چې موږ خپلې خبرې کوو او خپلې خبرې په کار دی چې وکړي سړی او د چا سره چې خپلې خبرې نه کوي ظاهره خبره ده هغه د بل د بېعزتۍ سوچ او دغه خبرې کوي نو موږ نه د چا د بېعزتي کول غواړو نه د چا موږ خپل سفر کوو او انشاءالله خپل قوم ته به داسې ولاړ یو چې مخکې موږ ته د خادمانو او نن به هم خادم 2027 پورې ټایم دی زموږ انشاءالله یو کال سخته ده دا به تېر شي او خدای دې تاسو هم لري ما دې خدای لري انشاءالله په منګوره کې به یو روډ هم خراب نه وي او دا به دوباره موږ زبردست روډونه جوړو کوڅې به هم جوړو او چې څومره هم تاسو شکایت کوئ تاسو زما لپاره قابل قدر یې زما لپاره عزتناک یې تاسو وخت دی چې تاسو د قوم د بلا لپاره د قوم د مفاد لپاره تنقید وکړئ او هغه زموږ له مخې لاړ شي چې موږ په هغې کاروایي وکړو بس تاسو مخ دی ما ته اجازت دی د مارونه یې زما د ملکن ډویژن د ټیکس بیا د لګېدو امکان دی د هغې دپاره تحریک انصاف حکومت څه کوي د مخکې تحریک انصاف حکومت ټیکس د ملکن دپاره بالکل د ټیکس مخالفت یې کړی بیا به هم کوي او پاتې شوه د دویمه خبره تا وکړه د بجټ خبره وکړه هغه دا نه وایي چې هغه وایي چې د خان سره ملاقات وکړي په کار هم دا ده چې زموږ دپاره خان ډېر زیات ضروري دی انشاءالله تعالی خدای په دواړه مسلې حل کوي خان سره ملاقات به هم وي او دا بجټ به هم په خپل ځای باندې انشاءالله